السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو یو زوی ظالم خپل پلار بېدردۍ سره یو ځل بیا بېدردۍ سره ووژلو. اخر ولې مینوالو دغه زوی ته یعنې پلار واده نه کولو. پلار زوی به ترنه بار بار واده غوښتنه کوله. پلار سره دومره پیسې نه وې چې زوی ته یعنې واده کړی وی. نو مینوال دغه زوی ظالم لګېدلی دی، خپل خوږ پلار بېدردۍ سره وژلی دی. راځئ مینوال دا واقعه په کوم ځای کې شوې او څنګه شوې ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې اړول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم. تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوی وای چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان و چې خاله یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو خړه ورځ دغه شانتې بې ګناه خلک وژل کېږي چې نن څنګه یو ځل بیا عزتمنو په سیالکوټ علاقه کې یو زوی ظالم خپل پلار بېدردۍ سره وژلی دی او بې ګناه په نه څه خبره باندې. ځکه عزتمنو چې خبره د خبرې غوندې نه وه. زوی به ورته روزانه ویل چې ګوره پلاره ما ته واده وکړه. نو مینهوالو پلار به چپ کېناسته ورته ویل چې صبر وکړه زویه لږ غوندې صبر وکړه چې ته د واده شې تا دی یعنې زه واده کوم. په دې کې عزتمنو کال یو نیم تېر شوی دی. بیا دې زوی پلار ته ویل چې پلاره ګوره واده راته وکړه. اخره کې پلار ورته په جواب کې ویل دی چې ما سره زویه ګوره پیسې نشته ځکه چې زه تاسو له د خېټې غم وکړم او که نه ستاسو د خواهشاتو غم زه وکړم. مینهوالو په دې باندې زوی ته غوسه ورغلې ده چې ښه تا سره به ټول عمر کې پیسې نه پیدا کېږي نه یعنې ته به ما ته واده نه کړې. مینهواله زوی ظالم لګېدلی دی او د خپل ملګري نه تمانچه اخیستې ده چې د شپې پلار اوده شوی دی. په اودو باندې د پلار یعنې په سر باندې ایښتی دی او دغه زوی عزتمنو په تېښته کې کامیاب شوی دی او تښتېدلی دی چې تر اوسه پورې پته نه لګي. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې پلار تاسو له اخر کم کارونه وکړي. آیا ستاسو د خېټې غم وکړي او که نه کور وساتي او که نه ستاسو له ودونه وکړي. په خپلو خپو ودرېږئ او په خپله ځان نه ودونه وکړئ. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان و چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.